بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، باب السواك يوم الجمعة. دا باب دی په بیان د استعمال د مسواک د جمعې په ورځ باندې. سواک چې دی دا نوم دی د هغه لرګي وغیره چې په هغې باندې انسان غاښونه مږي. د جمعې په ورځ باندې مسواک کول راغلی دي. یو روایت کې په دې باندې صراحتاً راغلی و ان یستنه. د جمعې د ورځې سره دا ذکر دی. امام بخاري دلته د خپل صحیح کې نه دی راوړی، ترجمه کې هغې ته اشاره کوي. وقال ابو عبید وقال ابو سعید عن النبي صلى الله عليه وسلم یستنو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم نا روایت کوي چې یستنو نبی علیہ السلام به مسواک کولو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لولا ان اشق على امتي، کما مشقت او تکلیف نه وی ګڼلې په خپل امت باندې، او علی الناس یا په خلکو باندې، او علی الناس یا په خلکو باندې، لامرتهم بالسواک مع كل صلاه، ما به امر کړیو دي ته په مسواک کولو باندې د هر مانځه سره. او په بل روایت کې داسې دي چې عند كل صلاه، د هر مانځه په وخت کې. او بعض روایتو کې داسې دي عند كل وضوء، مسواک د هر مانځه سره او د هر اودس سره راغلی دی. نو د منځونو په عموم کې ان السواک عند كل صلاه، مسواک د هر مانځه سره دی. او صلات جمعه چې دا هم من كل صلاه دی، ان كل صلات نه دا هم یو مونځ دی. دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسواک ډیر اهمیت ذکر کړی دی. او بیا د جمعې په ورځ باندې مسواک کول پکار دی. بعض روایتو کې په دې باندې صراحت راغلی دی. د جمعې د ورځې تذکره وسره ده. د مسواک سره اوس متعلق امام بخاری رحمه الله نور احکام هم ذکر کړي چې هغه د مسواک سره متعلق دي. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب قال حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم بالسواك، اکثرت معنا بالغت معكم في امر السواك، ما مبالغه کړې د تاسو ته په امر د مسواک کې. یعنی مطلب دا دی چې زیات تاکیدات تاسو ته د مسواک په باره کې ما ویلي دي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د شپې را پاسېدو نو مګل به خپل غاښونه او غاښونه به صفا کول، یعنی مسواک په کولو. باب من تسوک بسواک غیره، دا باب دی په بیان د هغه چا کې چې هغه مسواک کوي د بل چا مسواک.
د بل انسان مسواک هم سړی استعمالول شي د هغه په اجازت باندې چې اجازت ترې نه واخلي نو مسواک د هغه استعمالول شي. په دې کې روایت وروړي د عایشې رضی الله عنها نه قالت عائشة رضی اللہ عنہ فرمائی دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل شو ومعه سواک او دا غسر مسواکو یستن به چې پاغه سره مسواک کولو. فنظر الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د توکته فقلت له اعطيني هذا السواك يا ابا عبد الرحمن یا عبد الرحمن ما ورته وی چې مال دا مسواک راکا اے عبد الرحمن فاعطانيه ناغه مال مسواک راکړو فقسمته ثم مزعته نو ما په خله کې هغه مات کړو قسمته معنا مات میکړو کسرته او بیا مې وجویلو نرم مې کو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ورکړو. دا وخت کې چې نبی علیه السلام مریضو مرض وفات کې نبی علیه السلام د عبد الرحمن په لاس کې چې دا د ابوبکر صدیق زوی دی د ام المؤمنین رور دی داغه په لاس کې مسواک ولیدو. نبی علیه السلام په دغه بیماری کې هغه مسواک طرف ته قتل ام المؤمنین پوښو چې نبی علیہ السلام د مسواک اراده لري نو د عبدالرحمن نه مسواک راواغشتو او هغه په خولې کې نرم کو بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړو. فاستن به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سره مسواک وکړو وهو مستند الى صدري او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سینې ته تکیا والی و. مستند معنی دا استناد نه دی د باب افتعال نه استثناء هم راغلی دی چې استثناء شي مستسندون نو بیا د باب استفعال نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډډه وخلې وه دا جمله اسمیه حال واقع شوی دی. باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه دا باب دی په بیان د دې خبره کې چې د جمعې په ورځ باندې د سبا په مانځه کې به کم قرات کیدی شي. دې کې حدیث وروړي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کان النبي صلی الله علیه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الف لام میم تنزيل السجدة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلستو د جمعې په ورځ د سبا په مانځه کې په اول رکعت کې الف لام میم تنزيل السجدة او دویم رکعت کې سورۃ دهر به لستو هل اتى على الانسان دا سورۃ په لستو. نو دې سورتونو لستل د جمعې په ورځ د سبا په مانځه کې لستل دا مستحب دي او سنت عمل دی چې په دې باندې عمل وشي. امام بخاری د جمعې متعلق دا احکام ذکر کړي. اوس د جمعې په ورځ باندې ډېر چې کم مسواکو یا تیل استعمال او غسل دا ذکر کړو. باب الجمعه فی القرى والمدن باب دې په بیان د جمعې د منځ کولو کې په کلو او خاریو دواړو کې. امام بخاری قرى ځان له ذکر کوي مدن ځان له ذکر کوي. قرى جمع د قريتون ده او مدن جمع د مدینتون ده. نو مدینه خار ته وي او قرى قريه کلی ته وي. دلته مراد د قريه نه کلی دی. د احادیثو کې د جمعې په باره کې چې قريه راځي نو قريه نه مراد کلی وي. اگر چې د قريه اطلاق کله عامي خاریه باندې هم کیږي لکه قران کریم کې دا اطلاقات راغلي دي. د جمعې دا قريه اطلاق شوی دا په خاریه باندې هم شوی دی. ولیکن دلته کې چې امام بخاری کوم ذکر کوي
نو د امام بخاری غرض د قریه نه کلی دي، عام باندې دي کلی دي، او ځکه مقابل د مدن کې ذکر کړی دی. او دلته حدیثو کې چې د قریه کم ذکر راځي نو مراد د دین عام کلی او باندې دي. نو کلو کې او خاریو کې هر ځای کې د جمعې مونځ جایز دی. په دې باندې امام بخاری یو څو دلایل او احادیث ذکر کړي. اول، وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن طحمان عن ابي جمرة عن ابن عباس انه قال، ابن عباس ویلی دی، ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، یقینا اول جمعه چې دا جمعه شوه پس د جمعې نه په مسجد د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، دا په کوم ځای کې شوه؟ فی مسجد عبدالقیس، د عبدالقیس په مسجد کې، بجواسا په جواسا کلی کې، من البحرین د بحرین نه. جواسا څه دی؟ قریة من قرى البحرین، دا د بحرین د کلو نه یو کلی دی. نو هغه ځای کې ګوره د جمعې مونځ شوی دی. بل دا دی چې قرآن کریم کې دا یو دلیل امام بخاری دا ذکر کړو. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی چرته دا قید د خار وسره نه دی لګولی. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. د جمعې په ورځ باندې چې اذان وشي نو تاسو د الله ذکر ته راځئ. دی نه دی ویلی چې خاریه یا دارنګ غیر خاریه یا کلی یا بانډه دا پکې نشته. دا یو دلیل شو. دویم دلیل چې هغه ابو داود کې، ابن ماجه، ابن حبان دی ټولو کتابونو راوړی دی. عبدالرحمن ابن کعب، وکان قائد ابیه بعدما ذهب بصره عن ابیه کعب، ودې د پلار لاس په نیولیو، هغه به یو طرف ته مانځله به بوتلو، یو خوا بل خوا به بوتلو، پس د هغې نه چې د هغه نظر ختم شو. کعب بن مالک وی انه کان اذا سمع النداء، وی کعب بن مالک رضی الله عنه به چې کله د جمعې په ورځ باندې اذان واورېد نو ترحم لاسعد بن زراره، د اسعد بن زراره د پاره د رحم دعا به کوله. نو عبدالرحمن ابن کعب دا زوی وی چې ما ورته وی اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد ابن زراره، کله چې ته د جمعې په ورځ باندې اذان ووري نو ته د اسعد ابن زراره د پاره د رحم دعا کې. قال لانه اول من جمع بنا في حزم النبيت، ودا ځکه چې دا اول هغه انسان دی چې مونږ ته په حزم النبیت کې د جمعې مونځ را کړو. من حرة بني بیازه فی نقیع، په هغه کارجن ځمکه د بنو بیازه کې چې دا ګوره حزم النبیت چې دا کلی دی، په دغه ځای کې د جمعې مونځ یې مونږ ته را کړی دی. قلت کم کنتم یومئذ قال 40، څلوېښت کسانو. څلوېښت کسان هم د جمعې دپاره څه شرط نه دی، بلکې 3 کسان هم د جمعې مونځ کولی شي. دا 2 دلایل شو. دریم دلیل امام بخاری به ذکر کی، رسو را روان دی. خو احناف چې کم جمهور اهل علم ټول د دې قائل دي چې جمعه چې د هر ځای کې کیږي، کلی کې، بانډه کې، خاریه کې، هر ځای کې د جمعې مونځ کیږي. صرف احناف هغې دا وایي چې د جمعې مونځ چې دی نو دا په خاریو کې به کیږي، داسې ځایونو کې چې هلته کې خاریه وي، بازار وي، او د بازار او د سوق تعریف بیا دا کوي چې په هغې کې د زندګۍ ټول ضروریات وي، لکه ټایلر پکې وي، نانبی پکې وي، هسپتال مثال پکې وي، سکول پکې وي، داسې وغیره. دې ته خاریه وي، د ژوند د ضروریاتو سوداګانې پکې وي. داسې ځای کې د جمعې مونځ کیږي او دا کلو کې وي نه کیږي. په دې باندې دلیل دی د مصنف د ابن ابي شیبه کې یو روایت د علي رضی الله عنه نه موقوفا راغلی دی
چې لا جمعه ولا تشریق الا فی مصر جامع. وی علی رضی الله عنه فرمایل چې جمعه او تشریق نشته مگر په یو خار کې جامع کې چې هغه ته خلق را جمع کیږي. دا خبره د علی رضی الله عنه موقوفا ده، مرفوعا ده، نه ده ثابته. دا د علی څخه خپل قول دی او دا خپل اجتهاد دی. او دې کې احتمال دامو لکه بعضی اهل علم دا ذکر کوي چې هغه وخت کې باندو کې او کلو کې خوارجو او هغه ځان له جمعې قائم کړي او خلکو ته به دا غلط نظریات او غلط عقیده خودلې د مسلمانانو د حکامو په خلاف باندې او تکفیر د مسلمانانو به کولو. نو علی رضی الله عنه هغه وخت کې دا حکم نافذ کو چې راکا جمعه چې دا نو دا بصره په مصر جامعین وی په خاریه کې بکیږي او جامع مسجد کې بکیږي او دارنګي دغه ځای کې به غونډه کېږي. دی وجنه چې خلک د خوارجو له نو ورزي او د دې د غلطي عقیده نه وري. د په دې حکمت سره ویلو ورنه د دې په مقابل کې دا عمر رضی الله تعالی عنہ قول هم مسند د ابن ابي شيبه راوړی دی، نورو کتابونو کې هم شته دی چې عمر رضی الله عنہ فرمایل جمعوا حيث ما كنتم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته ویلو، بعض نور صحابه ته ویلو چې کوم ځای کې تاسو نو تاسو د جمعې مونږ کوي. یو خدای چې دا د علی رضی الله عنہ خپل اجتهاد دی، یو دا چې داغه حکمت مخکې بیان شو، بل دا چې داغه مقابل کې جمعوا حيث ما كنتم دا عمر رضی الله عنہ قول راغلی دی چې هغه وی چې هر ځای کې جمعه کول شي. بیا تعجب د احناف لرا چې قران کریم کې الله سبحانه و تعالی قید دا خاریو نه دی لګولې، بلکې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. کله چې د جمعې د ورځې اعلان وشي، اذان وشي، فاسعوا الى ذكر الله، تاسو د الله ذکر ته ورځئ په جلته سره او خپل لین دین بیع او شراء پرېږدئ. اوس په دې آیت کې الله پاک د جمعې د مانزه د پاره د خاریه شرط نه دی لګولې. اوس احناف خدا خبرم کوي چې را تخصیص د کتاب الله په خبره واحد سره هم درست نه دی. نو د دې احناف نه دا تعجب دی چې دلته کې په یو موقوف قول د علی رضی الله عنه باندې دی تخصیص د کتاب الله کوي. الله پاک عام ذکر کړی دی، تو کلو کې اذان شو د جمعې او خاریو کې شنو فسعوا الى ذکر الله، دا شرط ولې نشته دی او دی په دې موقوف روایت باندې دلته کې تخصیص کوي. ان دا انتهایی کمزور خبره شو. امام بخاری یو دا حدیث دا عبد الله ابن عباس دا ذکر ک چې ګوره په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جواسا کې چې دا یو کلی و د بحرین پاغي کې د جمعې مشو پس د مسجد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ثبوت شوه دی. اوس امام بخاری دی باندې بل یو حدیث نه استدلال کوي چې دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پر روایت سره دی. دی وی چې ما اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایله کلکم راع، هر یو پتاسو کې سرون کې دی. وزاد الليث قال يونس، لیث زیات کړی دی چې یونس ویل دی كتب روزیق یا زریق. بعضی نسخو کې دا ویل شوی دی زریق په زا مخ کې دا او بعضی کې روزیق ته روزیق را مخ کې دا زریق یا روزیق. ابن حکیم ابن شهاب د یونس وی چې روزیق ابن شهاب محمد ابن شهاب زهری ته ولیکل وانا معه زو سروم یوم یزن په دغه ورځ کې بوادي القرى په وادي القرى مقام کې. وادي القرى د مدینه او د خیبر په مینس کې وادي ده. وی هل ترى ان اجمع
وزریق دا اوس دا وزریق دا ځان له جمله ده. هل ترى ان اجمع آیت ویني چې زه د جمعې مونځ وکړم. نو مینس کې وایي چې ورزیق یا وزریق عامل علی ارض، او دې عاملو رزیق په یو ځمکه باندې یعملها چې د پکې عمل کولو کار کو آبادولې دغلته آبادی کولا او باغونه وغیره جوړول. وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ودغه ځکه د سودانیان دا مسیدل یو ډله د دینه مسید او نور خلقمو. ورزیق یومئذ علی اله، او روزیق په دغه ورځو کې مشر او گورنر په اعلا باندې. نو دغه ځکه د روزیق چې دی د محمد ابن شهاب زهری نه فتوا طلب کوله چې آیا دغه ځکه زه د جمعې مونځ کولی شم. نو دغه ځکه د عاملو ځمکې جوړوله او بعدول باغونه ماغونه جوړول پټي مټي، او دلته لږ کسان ورسره اوسه یو جماعت د سودانیانو نو د غیرو نه داسې وو، دته د جمعې اجازت وغوښتو. فكتب ابن شهاب وانا اسمع، ابن شهاب وتا ولیکل مورد یامره چې امر یې ورته کو ان یجمع چې دې د جمعې مونځ کوي، د غزه کې د جمعې مونځ کوي. یخبره سالما حدثه ان عبد الله ابن عمر، د خبر ورکو دته د سالم نه، او سالم روایت کی د عبد الله ابن عمر نه چې عبد الله ابن عمر دته بیان کړی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، هر یو پتاسو کې سرون کې شپون کې دی، هر یو کس نه به تپوس د خپل رعیت کیږي. نو امام چې دی دا راعی دی، نو امام راعی دی، نو دا هغه امام ته هم شامل دی، امام عام ته، خلیفہ ته، بادشاہ ته، او د محله او د علاقې مشر ته هم شامل دي شي. ومسئول عن رعیته، دونه به د خپل رعیت باره کې تپوس کیږي. نو والامام راع ومسئول عن رعیته مطابقت د ترجمه سره دلته دی. نو کلی کې امیر امام مسئول دی چې دی کلی کې خلکو ته جمعه وخترونه وکي. دینه معلومه شو چې د جمعې مونځ په کلو کې جایز دی، کلو کې راغلی دی. والرجل راع فی اهله، او سړی راعی دی په خپل اهل کې، دونه به تپوس د خپل رعیت کیږي. او ښځه راعیه ده په بیت د زوج کې، په کور د خاوند خپل کې، او دینه به تپوس کیږي د دې د رعیت په باره کې. او خادم راعی دی په مال د مالک خپل کې، او دنه به د خپل رعیت تپوس کیږي. هر چا داغه مناسب ذمہواری ده، د زنانه داغه مناسب ذمہواری ده، د خادم خپل ذمہواری ده، هر یو سړی سراعی دی. قال وحسبت ان قال والرجل راع في مال ابيه، او یو سړی چې دی راعی دی په مال د پلار خپل کې، او دنه به تپوس کیږي د رعیت. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب سره مناسبت دغه ځای کې دی. یو مناسبت خداو چې روزیق ابن حکیم چې د عاملو په یو طائفه باندې، او دغه ځای کې د مطلب دا یو خریه وکلیو، دغه ځای کې د جمعې د مانځه اجازه وغوښتو، دته اجازه ورکړې ده. نو کلو کې جمعه کیږي. او بل د حدیث مرفوع استدلال داسې دی چې الامام راع ومسؤول عن رعیته، امام چې دی دا راعی دی، دنه به د خپل رعیت تپوس کیږي. نو کلی کې امام امیر دا مسؤول دی چې دی کلی کې خلکو ته د جمعې او د اخترونو منځونه وکړي. دې ځنه هم امام بخاری استدلال وکړو.